नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत बकरा आयत नंबर 19 आयत नंबर 6। औ कसय्यिम मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरक़ुन यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुन बिल काफ़िरीन यकादुल बरक़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़्वा लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरत बकरे दा दुआ आयतونه لګوګدو خشوع چونکې دا دوه آیتونو مفهوم یو دی، دا یو بل سره تړلي دي، ځکه یو ځای وایو د سورت بقره کې په دې ړومبي 14 آیاتونو کې د آخري 14 آیاتونه د منافقینو باره کې نو هغې کې هغه 13 آیاتونو کې څنګه د منافقینو ذکر دی، کې هم د هغې منافقینو ذکر دی، خو دې کې الله پاک د منافقینو یو بل مثال بیانوي، لکه څنګه چې په هغه 13 آیات کې الله تبارک وتعالی د منافقینو مثال بیان کړو چې استوقد نارا چې اور بل کړي او بیا ته الله پاک رڼا بوځي او دوی په تیاره کې پاتې شي. هغه منافقین چې هغه بس ایمان یې نبی قبول کو بیا وروسته ټولو باندې منافقت کړی دی، او دویم قسم هغه منافقینو چې هغې به کله مؤمنانو سره کېناستل د ایمان خبرې به یې چې اورېدل د زړه کې به یې لکه نرمي پرې راغله، خو چې کله به کافرو سره بېلو شي بیا به واپس خپل منافقت ته لاړل. منافقینو سره مؤمنانو سره به لږ وخت ناست وو، نو هغه لږ وخت کې به د دوی په زړه کې لږ ایمان بیا لږ ډېر رڼا راغله، دا زړه بیا لږ ډېر د ایمان ته وتخنېده، خو چې کله به منافقینو سره لاړل او هغوی سره به کېناستل بیا به واپس په خپل کفر او په نفاق او په تیرو او په ظلماتو کې بیا به واپس راګیر شو. بدقسمته منافق دنیا هم خرابه ده، ځکه چې په تذبذب کې ټول عمر په یره کې په خوف کې چې مؤمن زما نه خبر نشي زه منافق یم، او نبی علیہ السلام بارک ته پته ولګي زه منافق یم، زما د زړه د حال نه چې د پیغمبر علیه السلام بارک خبر نشي، صحابه رانه خبر نشي، ټول عمر یې په یره په غم کې هسې په دنیا کې په موجوده وخت کې چې کوم سړی دروغ وایي او کوم سړی منافقت کوي نو هغه وخت کې په خوف کې په یره کې، او چې کوم سړی ایمان مضبوط او مؤمن مسلمان یې هغه وخت پلک ایمان یې مضبوط دی، هغه بې خوفه بې خطره لګي خبره کوي. منافق سړی به چې خبره کوي په تذبذب کې به کوي، په یره کې به کوي، ځکه دروغ هم د منافق مثال نبی علیہ السلام بارک فرمای، بخاری شریف هم دا کتاب الایمان کې او مسلم شریف هم په کتاب الایمان کې دا حدیث مبارک راغستی، عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت دی، نبی علیہ السلام بارک فرمای چې د منافق 4 غټې نښې دي په منافق کې، چې دا په چا کې دا منافق دی، او بیا حدیث مبارک کې فرمای چې دا 4 پکې نه خالص منافق دی، او که دوی کې یو نښه پکې وي نو بیا د منافق نښه پکې ده، خصلت پکې دی، نشانی پکې ده. یو د هغې نه اذا من خانه چې امانت ورسره کې د خیانت پکې، نو امانت که هغه د پیسه دی ورسره کېښوده، که هغه دی ورسره نور څه اسباب کېښودو، ابا هغې کې به دی خیانت کوي، او که خبره دی ورته وکړله د راز خبره دی وکړله ابا بل ته بیانوي، هغه راز به د راز نه ساتي، دا هم خیانت دی، دا هم د منافق علامه ده. او المجالس بالامانه، د مجلس کې چې یو ځای کې خبرې شوې دا امانتي، حدیث مبارک کې راځي، نو تا سره چې یو سړي په مجلس کې سره خبرې وکړلې، تا سره ناستو سره کېناستو، تا سره خبرې وکړلې، تا ته د راز او نیاز خبرې تا ته د زړه حال وې او ته ځای بل ته هغه حال بیانې، دا منافقت دی، ځکه ته خیانت کې، دا د منافق یو نشاني ده. و اذا حدث کذب، چې کله خبرې کې دروغ به وي، دروغجن سړی منافق دروغجن وي، نو دا یو پکې منافقینو کې دا خصلت چې دوی به خیانت کو، او دویم پکې دا خصلت چې دوی به دروغ وي، او چې کله بیا وعده وکړله ماتوله به وعده خلافي به یې کوله، دا هم د منافق نشاني وه. نو چې کوم سړی واده وکړي او د خپله واده سرته ونه رسېدي دي ویرېږي چې یار دا د منافق علامه ده ما کې، او بل دا چې کله به یې جګړه کوله نو په ناحقه به یې کوله، په ناحقه به یې جنګ کو، نو دا هم د منافق علامه ده. نو دا د منافقین علامې حدیث مبارک کې ذکر شوي دي، نو الله تبارک وتعالی د منافقین مبارک کې فرمایي چې د دې مثال په شان د اوریځې دی، د تیز باران دی د اسمان نه، او کصیب من السماء، په شان د تیز باران دی د اسمان نه، فیه ظلمات چې په هغې کې تیارې وي، ورعد او په هغې کې
هغه کې ګړزارې وي، وبرق او پای کې برېښنا وي، یجعلون اصابعهم چې دی ګرځي هغه ګوتو خپل لره فی اذانهم په غوږونو خپلو کې خپلو ګوتې ورکړي د یرې نه، من الصواعق د ګړزارې د وجې نه، حذر الموت د یرې د مرګ نه، د مرګ غوندې یره پې تېرېږي دا ګړزارې چې راځي د اسمان کې دا ګړزارې چې کېږي او دا برېښنا چې راځي د مرګ یره پې تېرېږي او غوږونو کې ګوتې ورکړي. والله محیط بالکافرین، الله احاطه کوونکی د کافرانو. یکاد البرق، قریب ده د برېښنا د ګړزارې نه، خو لکه غوږونو کې ګوتې ورکړي که نه د ګړزارې نه، خو برېښنا هم دومره خطرناک وي، دومره تیز وي، یوازې ګړزارې نه، هغه برېښنا دا بجلي کړک هغه برېښنا هم دومره تیز وي. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریبه ده چې دا برېښنا د سترګو د نظر ختم کړي، دومره تیزه برېښنا وي. نو کلما اضاء لهم، هر وارې چې په دوی باندې کله رڼا شي، دا برېښنا چې شي رڼا شي، مشوا فيه، دوی پکې روان شي. چې کله رڼا شي نو دوی قدمونه باندې روان شي. واذا اظلم، نو برېښنا خو چې پړق وشي خو بیا بند شي، ختم شي، نو بیا تکه توره تیاره شي، بیا اندېره شي، په ځای باندې بیا ودرېږي. واذا اظلم علیهم، په دوی باندې چې کله تیاره شي نو قاموا، دوی بیا ودرېږي. نو ولو شاء الله، نه که د خدای رضا وي، لذهب بسمعهم، د دې د سترګو نه به د دې بسمعهم، د دې د اورېدو دا طاقت به ختم کړی و د ګړزارې سره، وابصارهم، او د برېښنا سره به د سترګو د نظر ختم کړی وي. ان الله على كل شيء قدیر، به کې الله پاک په هر څیز باندې قادر دی. نو د دې بعضې منافقینو دا مثال الله پیش کوي چې هغې به د مؤمنانو سره کېناستل، د ایمان به په زړه کې لږ ډېره رڼا به راغله، د ایمان رڼا، او د ایمان رڼا لري. نبي اسلام فرمایي د مؤمن سړي سره د ایمان خپل مرتبې دي، د ایمان خپل دغه مطابق سره د هغې د ایمان رڼا وي. او په ورځ د محشر عبدالله بن مسعود روایت دی چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په ورځ د محشر مؤمن رواني، نو د سره به د خپل ایمان رڼا رواني، نو چا سره به د ایمان د رڼا د غرو عمره، او چا سره به د خجورې د اونې عمره د ایمان رڼا وي، او چا سره د خپل قد عمره رڼا وي، او چا سره د خپل ګوتې عمره رڼا وي، به دا ګوته به رڼا وي، او دې په حساب دا به تیزه رڼا کوي دا ګوته، او د دې په حساب باندې به دې رواني مخکې به ځي، د ایمان خپلې رڼاګانې وي. نو د منافق په دې زړه کې هم دغه ایمان دغه رڼا لکه شانتې پړقو کي چې مؤمن سره کېني د منافق، خو چې کله بیا منافقینو سره ملو شي، بیا ته هغه ایمان هغه رڼا سلب شي، یا هغه وخت سره چې د په زړه کې بیا نفاق راشي، بس هغه ایمان هغه رڼا ته بیا سلب شي، او بیا په خپل اندې تیارو کې شي، بیا په خوف کې شي، په خوف کې مبتلا شي بیا، او بیا په هغه تیارو کې شي. او کصیب من السماء، یا مثال د منافقینو په شان د تیز باران دی د اسمان نه، فيه ظلمات چې پای کې تیارې وي، ورعد نو پای کې ګړزار وي، وبرق نو پای کې برېښنا وي، یجعلون اصابعهم چې ګرځي دوی ګوتو خپل لره فی اذانهم، په غوږونو خپلو کې ګوتې ورکړي، من الصواعق د ګړزار د وجې نه، حذر الموت د یرې د مرګ نه، والله محیط بالکافرین، الله احاطه کوونکی د کافرانو دی. یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریبه ده چې دا برېښنا د دې بجلۍ دا ګرج چې کوم دی د آسماني ګرج او د برېښنا، یخطف ابصارهم، یو سي د سترګو نظر، کلما اضاء لهم مشوا فيه، هر واره چې په دې باندې رڼا شي دوی پکې قدمونه والي روان شي، واذا اظلم، په دې باندې چې تیاره شي، علیهم، په دې باندې قاموا، دوی ودرېږي. ولو شاء الله، لکه د خدای رضا شي، لذهب بسمعهم وابصارهم، نه ختم بکي د غوږونو اورېدل د دوی او د سترګو لیدل د دوی. ان الله على كل شيء قدیر، بېشک الله پاک په هر څیز باندې قادر دی. وما علینا الا البلاغ.